لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. تورا کاروبار دی نشتا، ټینشن مه کوه، کاروبار به الله درکوي. که دا وظیفه دې شروع کړه دې طریقه کار ته خامخا څه قسمه حاجت دی، کومه پریشانی دا تر ورته پکې مبتلا یې اخوري، کومه مشکلات دی ته په کوم مشکلات کې راګیری، ای بھائی جانا کوم مشکلات چې ته په هغې کې راګیری، دا اسانه عمل درته ښیم چې کوم قسمه عمل دی. ولي دا مجرب عمل دی او چیلنجي وظیفه در کوم، ځکه چې ما داسې یو ورور د خولې و، د هغې د ویزه مسله وه. هغه چې کله هلته کې لاړو نو غالبا د ویزې مسله وه، بیا په مثال کې دې کې نو خو لاړو هلته کې د هغې د اقامت د هغې مسله وه، په هغې کې راګیرو. خرچ ما ته ختم وښایه، ما ورته ختم وښو، ما دا ته 1,00,000 پیرې وایه، یعنی په هفته کې 1,00,000 پیرې پوره کړه. دا آیات مبارکه انشاءالله العزیز شپږ ورځې شوي نه وي، دنه ولا الله جل جلاله د غیب نه امداد کړو او الله جل جلاله ولا قامه ورکړې وه، یعنی کفیل پې الله مهربانه کړو. زر تر زر تاسو هم دا عمل شروع کړئ. څه قسمه حاجتي، څه قسمه ټینشني، که د قرضونو ټینشني، که د بیمارۍ ټینشني، هر قسم ټینشن چې وي، صرف 1,00,000 پیرې په خپله هم کولی شئ، په کور کې په بل چا باندې هم کولی شئ. څه قسمه مشکلاتو کې راګیري انشاءالله العزیز ټرای وکړه، تجربه وکړه.